السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا تاسو د خپل فیسبوک پاڼه مخاطب یم. چونکې مونږ چې کومه ویډیو اپلوډ کوو، مونږ مقصد دی چې تاسو ته فایده وشي، تاسو ته خوند واخلئ، مزه واخلئ او ایکسپیرینس مو وشي. نن یو داسې رور، یو داسې ملګري سره مخاطب کوم چې به هغه ایکسپیرینس د هغه زندګۍ ته مونږ وګورو. نو بالکل ډېره د خوند هم ډکه ده او ډېره تجربه کار بنده سره نن ناست دی. نو دنه به د دې زندګۍ باره کې یو څو تپوسونه کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. خیر دی، شکر دی. څنګه چلې زندگی دې څنګه روانه؟ یاره الحمدلله شکر دی. بس مسافری دا غوټه ژوند دی دا گزاره کوي. مسافره څومره وخت مسافره؟ یاره یو 2.5 کال هو شو. 2.5 کال شو. نو ماشاءالله ستاسو عمر هم سیوا دی. تاسو 2.5 کال نه مخکې پاکستان کې بلا زندگی تیر کړه. الحمدلله پاکستان کې ډېر کاروبارونه او دا راته روزانه چې زندگی دلته کومه تیر شو او کومه پاکستان کې، نو زندگی کې کم زندگی کې خوندو. یاره کو زه ته یو مالو زندگی کو بس پاکستان کې سور نشته دی. پاکستان کې منګای دي، ډېر حالات خراب دي او الته زندگی ګرانه ده او دلته دا ده چې لکه گزاره کېږي. شکر الحمدلله. مسافري د ځان باندې به سخته تیرې نو نورو ته به سکون ورکې. ټیک شو. لکه مطلب د خبر استاداره چې اوس زندگی الته ګرانه، مخکې لا گزاره کول. مخکې گزاره دا و چې منګای نه ولا ګارزانی و. اوس دلته رورلته منګای سیوا ده. حالات ډېر خراب دي. حالات لکه مشکلات دي. اګټه وټه مو مزدوریان هم داسې خاص نشته دي. کاروبارونه هم په ټپه باندې دي. روزګارونه خراب دي. دلته خو بیا هم دا کو ښه دي، گزاره کېږي. لکه سړی څه ناسره پیدا کړي نو ځان باندې تکلیف او سخت تېره کړي، خو زه نورو هغه مشکلات اسان کړي. له دې خبره کې اوس یو سوال دا وکړو چې ستا مقصد دا دی چې د اماراتو یا مسافري د هر ملک چې دا هغه د پاکستان په نسبت ښه ده. نو آیا دا نوی کل چې کوم راځي وي به یې پاسپورټ او زه بار او هر یو کس نن سبا د پاکستان وي، نو هغوی ته ته څه پیغام ورکړې؟ تا خو ځان لپاره دا زندګي غوره کړه، د هغوی لپاره کومه زندګي غوره؟ هغوی لپاره خو دا زندګي ده چې وروره په زموږ ملک کې څه نشته دي. زموږ ملک کې حالات خراب دي. نو ښه ده چې راشي دلته ځان له 100 روپیو ځان له یو زندگی جوړه کړي. ځکه زموږ ملک کې کو تعلیمونه هم وکړي، کو چا 14 کړی، 14 یې کړی دی، نور ټول بېروزګاره دي. بلا خرچې په ځان باندې کړي دي، بلا روپۍ په ځان باندې لګولي. نو دلته ملک کې څه نشته دی. نو ځکه به خامخا زموږ کشر کل راځي دلته به باندې ځان باندې سخت دي او مسافري به کوي، نو هغوی ته به لږ سکون میلاوېږي. هلته څه دي، هلته تعلیمونه 14 او 14 وروره بېروزګاري ده. یا به پیسې لري چې پیسې رشوت نشي ورکولی، نو تا ته نوکري هلته نه میلاوي. نو تاسو ته یو کل ته چې کومه فیلډ نه هم دا دی چې به یې ځان کامیاب کړي. ځان کامیاب کړي لږه سخته ده. خامخا په ځوانۍ کې سخته تېرې دا د په آخري ټیم باندې عمر پوره سیوا شوی دی. لکه دا د راوتي مسافرۍ له موږ یاره مجبورۍ راغستې پاکستان کې چې زه وړوکی رالوی شوی یم، نو وروره مړ دی څه ترې نه جوړېږي. او پارټي د زندګۍ کې کومه پارټي سپورټ کړی؟ یاره زما خو خوښه ده PTI باچا. PTI اوس هم سپورټ کوې؟ انشاءالله اوس به هم سپورټ کوو، اخرت پورې به سپورټ کوو انشاءالله. ټیک شو. او بل یو خبره دا وکړو، ستا د اردو مونږ سره ویره ډېر زیاته مې خوښه ده. اردو به در سره ووایو یاره. اردو یو 2 تپوسه په اردو کې وکړو. چلو دا ووایي چې آپ کون سا پارٹی سپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو PTI پسند کرتا ہوں. کیوں؟ PTI میں یہ ہے نا اچھا پارٹی ہے. ابھی جو بھی آیا ہوا ہے نا سب اپنی مواد کے لیے آ جاتے ہیں نا. جو بھی آتا ہے، پہلے ہمارا نیشنل پارٹی تھا، ابھی نیشنل پارٹی میں بھی یہ حیدر خان اچھا آدمی ہے. حیدر خان اور بندے بھی صحیح ہے، تو ابھی وہ کوئی نہیں رہ گیا. اچھا ابھی ہمارا PTI پسند ہے. PTI پارٹی ہے، اچھا ہے. اور وہ چسکو پسکو کے لیے بھی اپیل ہے کہ وہ آئے. پسکو کے لیے یہ اپیل ہے چسکو پسکی ادھر نہیں آئے آئے کیوں؟ ادھر یہ مزدوری کا ملک ہے، ادھر سخت برداشت کرنا چاہیے، مشکلات برداشت کرنا چاہیے. یہ چسکے پسکے تو ادھر آئے گا نا، چسکے پسکے پھر مزدوری نہیں کر سکتا. 2 دن دیہڑی کر کے پھر تیسرا دن میں کہتا ہے یار میں بیمار ہوں، میرا کمر میں درد ہے، میرا پیٹ میں درد ہے، میرا پاؤں میں درد ہے. ایسا بندے ادھر نہیں چلے. کیوں؟ ادھر محنت کا ملک ہے، ادھر محنت کرنا پڑتا ہے بھیا. اچھا ټیک ہے. ډېره مننه قدردان چې دا موږ د خپل قیمتي ټایم نه ټایم راکړو او د کتونکو ته، د وطندارو ته یا د مسافرو ته کو څه پیغام ورکړې د مخامخ نه ویلی شي؟ بس مسافر الله خوشحاله ساته، الله مباد ساته.